الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دما ډېر عزتمندو مسلمانانو مشرانو نوجوانانو دما ورونو بچیانو دما خویاندو امیاندو د رمضان مبارک میاشتا او ټول مسلمانانو په اتفاق سره نن انم روزه ده د رحمت کوم عشره ده د ختمدون کې ده او دین بعد بیا د مغفرت عشره شروع کیږي د ما عزتمندو نن چې مو د درس کومه موضوع ده کوم ټاپک او کوم موضوع باندې به مونږ خبره کوو دا موضوع د سیدا چې قیامت پورې باندې هغه سخت ګرمي کې کوم کسان به د الله تعالی د عرش د سردې د لاندې وي او هغه کسان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په احادیثو کې خیلی دي هغه اعمال خیلی دي چې کوم اعمال دي چې هغه ذریعہ سره هغه سخت ګرمي هغه په هغه کسانو باندې نه وي د ما عزتمندو قیامت په باره کې آخرت په باره کې قران پاک کې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثو کې ډېر آیتونه دي او ډېر حدیثونه دي قیامت ورځ مختلف مرحله ده ټول یو مرحله بنوي قیامت ورځ به مختلفي مرحلي وي او هر یو مرحله الله تعالی په قران پاک کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې متبیان کړی دا لکه پاغه کې به وا مرحله داوی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا خلق څخه کله قبرونه را پاتې نو دا به بربند وي کپڑے به نه وي په تن باندې او دوی به سنتیم نوي شوي نه سنت به وي او په خو باندې به پیزار او چپل او کړي به هم نوي دا به د دوه صورت حال وي او دا ټول به منډي وي او بیا قران پاک کې الله فرمایي چې یوم یفر المرء من اخیه وامه وابيه وصاحبته وبنيه په دغه ورځ به یو کس خپل ورور نه منډه کوي ورور ته وایي چې ورورا دا د سیورېج د په دی ورځ کې زه تا په کار نشم راتللې اومدارنګي و امه و ابيه مور او پلار نه به منډي وایي وصاحبته و بنيه خپل خزینه او خپل زمانو نه به منډه وایي یو انسان ځکه چې هر چا لكل امرئ یوم اذن شان یغنی په دغه ورځ به د هر کس یو عجيبه شان وي یو عجيبه کیفیت بوي د هر چا نو بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې په دغه ورځ به دغه ورځ چې دا هغه بچی ته په دنیا کې مشومانو قران کې الله تعالی فرمایي چې یوم یجعل الولدان شیبا دغه مشومان د قیامت د ډیر غم د وجنه دا به بډاګان شي او بیا الله تعالی په قران کې فرمایي یوم تبل السرائر دا هغه ورځ ده چې په دې ورځ به پټي خبرې راڅرګند شي په دې دنیا کې خو به زبې وا ګناه کوم مانه مور پلار نوی خبر ملګری به منوي خبر محله به منوي خبره خو قیامت پورې چې به دا ټول راڅرګند شي هر یو شی پټي خبرې پټ رازونه دا هر یو شی به راڅرګند شي او بیا د ما عزتمندو په دنیا کې دغه معمولی ګرمي چې دا دي تدامو نشو برداشت کوله او بیا پروژې کې خو سارم نشو برداشت کوله
او د قیامت کومه ګرمي ده نو هغه فرمایي چې دومره سخت ده چې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي مقداد بن الاسود رضی الله تعالی عنہ روایت کوي سمعت نبی صلی الله علیه وسلم یقول چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي چې هغه ویلو تبنى الشمس يوم القيامه من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل قیامت پورې جبا دا میر چې دا میر د سورج سمور ته یایو دا به انسانانو ته یو میل په فاصله کې وي یو میل په فاصله کې وي یو میل سوره ده د دې نواچو ته دا ډیرم نږدې شي دغه خې واچو نو یو میل په فاصله کې به دغه میر وي او بیا په دې وخت کې دا میر مونږه سوره لري دا په دې وخت کې دا نن ورېږي ساينس دانانو دا ثابت کړي د خپل تجربې نه چې په دې وخت کې دا میر چې دا د دنیا نه د خلکو نه 93 میلیون میل لري دا 93 میلیون چې دینه څومره میله جوړیږي دینه جوړیږي 9 کروڑ 30 لاکھ میل یعنی دا نن دا میر مونږه 9 کروڑ او 10 لک میله لري دا او څومره ګرمي ده او څومره سخت د خلک پکې تنگ وي او بیا قیامت پورې چې به د غامیر دا به یو میل په فاصله کې وي او بیا فرمایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې د قیامت ورځ دا به 50,000 کال وي دا به واورز نه وي دوی به نه وي زر ورځې به نه وي 50,000 کال به دا واورز وي او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي فیکون الناس على قدر اعماله في العرق دا خلق به د خپل اعمالو په اندازې باندې په خلو کې ډوب وي فمنهم من يكون الى الكعبتين باس خلق به د سوي ځغه خپل خنګرو پورې خلو کې ډوب وي ومنهم من يكون الى ركبتيه او باس خلق به ګټنو پورې په دې خلو کې ډوب وي ومنهم من يكون الى حقوه او باس خلق چې دي هغه به دی باډي د نوم پورې په دې خلو کې ډوبي او بیا فرمایي چې باس خلک به اټول په خلو کې ډوبي سر پورې په خلو کې پټ وي ده خپل اعمالو مطابق نو د ما عزتمندو دا دومره سخت اورېز روانه ده او په دې کې شک نشته چې دا اورېز روانه ده او په هر انسان باندې روانه ده کوم انسان چې الله پیدا کړی دی یا پیدا کوي به دین آباد دغه انسان به دغه د قیامت ورځ ګوري دینه تختیدل نشي دینه پټیدل نشي دینه ځان ته کېدل نشي هیڅ قسم تلیار مشترا نشته دغه قیامت ورځ تبا الله تعالی مرجم کوي دا ټول انسانان برجم کوي او بیا د ما عزتمنو په دې دنیا کې د ګرمي د پاره مو پنکه لګاو ایسی لګاو روم کولر لګاو گاډي کې ځان ته ایسی بندوبست کوو او د سردی بندوبست کوو مختلفه طریقې کوو او بو بندوبست کوو هغه سره لامبو وغیرہ خو څه هر څه طریقاوي خو څه ګرمي نه مو بچو بیا د دې ګرمي بچولو د پاره په دنیا کې مو مزدوري کوو اندی د پاره کوو کنه چې ځان ته سہولت متملاو شي بچی مو سفر کوي خپل په سفر کې او سختی تیرو ګرمي تیرو وغیرہ خو دې متا په دې ژوند کې آرام او سکون او راحت ملاو شي نو د ما عزتمندو بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک تا چې دا دومره سخت اورید چې دا باس خلق بده سوي څاغو باندې بده اورید ډیر آسان وي لکه پیغمبر علی السلام فرمایي حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت کوي چې مؤمن د پاره خو هغه مؤمن چې هغه واقعي سره مؤمن وي دغه د 500,000 کال اورید دا به دومره اندازاوي لکه یو فرض مونږ ادا کوي په څوره وخت کې دا اوس د الله مهرباني ده لکه دا جمعې مونږ مو وکړلو لکه د مزدګر مونږ روان د 4 رکعاته دی باندې به ډیر زیات شي وخت لګيږي نو 10 15 20 منټ په دې باندې لګيږي نو مؤمن د پاره او صحیح مؤمن د پاره د قیامت ورځ دا به صرف دومره وی لکه څومره وخت یو فرض مونږ ادا کول شي دا هغه د خپل ایمان د وجنه دا هغه د اخلاص د وجنه دی هغه په دنیا کې د اعمالو د وجنه او بیا د ما عزتمندو
یو د فائدې خبره تاسو ځان صدام نوٹ کو زمنن چې څومره څه اعمال مو کوو، کدا مونږ دا کدا روزه دا او کدا حج دا او کدا صدقې دي، څومره نیک اعمال په دې کې 2 کارونه ضروری دي، کني بیا دا اعمال نه قبليږي. ټولونه اول شی دا چې کومه نیکی ز کوم، فرض دا او کا نفل دا به خالص د الله رضا ده پاره وي، دا به خلکو خیال ده پاره نه وي، دا به خپل پوزیشن جوړولو ده پاره نه وي، خپل شهرت ده پاره بنوي، خپل نامې ده پاره بنوي، د دنیا ګټه ده پاره بنوي، خالص د الله رضا ده پاره وي. او دویم دا چې کوم عمل مو کوو دا به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په طریقې باندې وي. کله رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقې باندې یو عمل نوی نو بیا هم نه قبليږي. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم متخیل د جمعې مونږ 2 رکعات ده او مونږ 4 رکعات کوو نو دا نه قبليږي. مزدګر مونږ 4 رکعات ده او مونږ 5 رکعات کوو دا نه قبليږي. مزدګر مونږ خپل وخت کوي به وخت کوو دا به نه قبليږي. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقہ دا موږ پر اهمه ده. لکه مثلا یو مثال و زبل بیان کوم، رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله او دس کولو نو او دس به اندامونه به 3 ځلې وینځلې دي، 2 ځلې وینځلې دي او یو ځلې وینځلې ده، او بو ته هم کتلې دي، وخت هم کتلې دي، 4 ځلې نه دي وینځلې. او که یو کس ته څنګه خپل اندامونه 4 ځلې وینځي نکی د وجنه نو دا غلطه کوي. دا د ابو اسراف هم نه او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقہ هم نه ده. هر یو عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقې باندې توشي دغه قابل قبول ده. بیا نو د ما عزتمندو بخاری او مسلم کې یو حدیث راغلی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه سخت اورید 7 يذلهم الله في ظل يوم لا ظل الا ظله. وکسان به د سوي چې هغه به الله د عرش د سوري لاندې وي، د الله د عرش د سوري لاندې وي، او په دغه ورځ کې به الله فرمایي لا ظل الا ظله، د الله د عرش د سوري نه علاوه به بل سور وینا بل سردی به وینا چې انسان ور لاندې کیږي سوا د عرش د سوري لاندې. نو هغه وکسان څوک دي؟ او دا هم تاسو یاد ساتو چې دا کوم وکسان بیانېږي په دیو حدیث کې، په دې کې یو خبره د ټولو مشترکه ده، هغه دا چې دا ټول الله نه یریدون کړي، د کوم اعمال څخه کوي د الله نه د ډار په بنیاد باندې کوي، د اعمال دا وکسان لکه چې الله د ډار ورکې نه وي نو بیا خو هغه عمل نه قبليږي. لکه اوس مده تویل چې اخلاص ضروری ده، او بیا د الله تعالی ډار دسي چې قران کې الله فرمایي چې یا ایه الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے مؤمنانو الله نه وډر شو او دسی الله نه وډر شو لکه څنګه الله نه د ډېرېدو حق ده. نو الله نه د ډېرېدو حق څنګه ده؟ الله نه د ډېرېدو حق ده چې کوم ځای کې ما او تا الله ګوري په کار څنګه کې الله نه وډر شو نو الله خو موارځه کې ګوري. دا خو مو ایمان ده، دا خو مو عقیده ده چې الله نه په یو ځکه هم نشي پټېدل، نه په کور کې، نه بازار کې، نه په غره کې، او نه په سورنګ کې، نه په بل ځکه. نو چې کوم ځکه الله لیدل کوي په کار څنګه کې مو الله نه وډر شو. نو ټول نه اول انسان چې هغه الله د عرش د سردۍ د لاندې وي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي امام عادل، هغه مشر څنګه انصاف کوونکی، مشر امام مشر د هر شي مشر، کدا د محله مشر ده، کدا د کور مشر ده، کدا د خاندان مشر ده، کدا د ملک مشر ده، کدا د دنیا مشر ده، څه د هر شي مشر ده، کدا د وی ادارې مشر ده، کدا د یو ډپارټمنټ مشر ده، یو افسر ده، خو چې د عادل وي، د انصاف کوونکی وي، خپل ماتحت خلق سره، خپل عوام سره، خپل بچیو سره، خپل خاندان خلکو سره، خپل محلي خلکو سره، څه د هر شي مشر ده. نو دغه انسان، دغه بادشاہ او دغه مشر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا به قیامت پورې دی د عرش د سوري لاندې. او بیا د ما عزتمندو دا د سیاسانه خبره نه ده، سمو په شبه باندې ویلا او تاسو واوریدله چې دا خو بس اسانه خبره ده، زه په کور کې انصاف کوم، زه په کور کې انصاف کوم، او زه په محلي والا سره انصاف کوم،
نه دا علی اسانه دا چې کله در باندې راشي او بیا پته لګيږي. نو اوس به ته یې راځي به څنګه دا د سیرتی مثلا د ما بچی دا او زه د محلي مشر یم یا مشر نه یم خو زه محلي کې ما یو حیثیت شته دا د ما بچی دا د ما ګاونډي سره جګړه وکړه او ګاونډي خو کړلو د ما بچی جیل ته لاړلو زه پوهېږم چې د ما بچی ملامت تا نو ته زه پوهېږم چې د ما ملامت ته د انصاف داده ته زه ورته وکیل ونه نیسم. انصاف داده ته زه عدالت ته لاړ شم عدالت کې جج ته وایم چې د ما بچی د جیل قابل د جیل ته لاړ شي داسې به څوک وکړي داسې یو پلار کولی شي نو دې ته امام عادل یې دې ته عادل سړی عادل مشر انصاف کوونکی مشر دې ته یې. او بیا په قران کې الله تعالی فرمایي سکون قوامین بالقسط تاسو مضبوط ودرېګو په انصاف باندې شهدا لله چې کله د گوی وخراشي نو الله د پاره گوی وکا ولو علی انفسکم کدا گوی د تا د ځان خلاف ویل نه وي که زه ملامت یم ته زه په عدالت کې او جرګې کې وایم ته زه خنه یم ما ته د سزا ملو شي دا به څوک وکړي نشي کولای. او بیا اویل والدین دغه گواهی د مور او پلار خلاف ویل نه وي. زه مور او پلار یو کار کې ملامت دي حکومت ته عوام ته خلکو ته فکر ته هغه په خلاف گواہی به ورکړي ځکه چې انصاف مو ملي کې رعایت هیڅ سره نشته ځکه خو اجر دومره زیات تا. او بیا والاقربین او خپلوانو خلاف نو اوس خپل ضمیر کې لګ سترګې وغړو چې دا کار به مو وکړو نو څه کله وخت راشي به پته لګيږي چې انصاف ولا چوک تا دمو بچي خو کوم ملامت شي هغه لپاره مو وکیلم ګورو په درویغو گویانم ګورو جج ته د رشوت او د سفارش کوششم کوو ټول جایز نه جایز طریقې کوو خو بچي مخلاص شي بس نو څنګه به قیامت هغه سخت اورېږي مو د دې سويري او د دې سردۍ تمه وکاو. دویم کس څنګه به قیامت پورېږي د اشد سردۍ د لاندې وي فرمایي خمو توجه شو خصوصا نوجوانان وشاب نشأ فی عبادت الله او هغه نوجوان چې هغه د الله په عبادت کې رالوي شوی نشأتن رالوي شوی د الله په عبادت کې. او بیا فرمایي وشاب نشأ فی طاعت الله هغه نوجوان چې هغه د الله تعالی په اطاعت کې رالوي شوی. او بیا فرمایي وشاب افنا حیاته وشبابه فی طاعت الله هغه نوجوان چې هغه ټول خپل ځواني د الله په اطاعت کې او د الله په تابعداري کې لګولې وي دغه نوجوان د قیامت پورې چې د عرش د سوري لاندې. او په دې کې صرف نوجوانانو ته خبره نه ده په دې کې موتم خبره ده مور او پلار ته ځکه چې الله پاک او فرمایلو چې هغه نوجوان چې هغه په عبادت کې د الله په تابعداري کې رالوي شوی نو لویږي خو د مور په غېږ کې د پلار په تربيت کې او د پلار په نشو د پلار په نظیر مختدار لویږي نو معلومه دا شو چې د مور او پلار باندې دا لازمه ده دا خبره چې دا به د بچو تربيت په دین باندې کوي. بچو ته به دین خي او بچو ته دین څنګه خیال شي بچو ته دین خیال دا څه ګرانه خبره نه ده خو کوم خپل سم وای چې زه کور کې تلاوت کوم نو بچي به ګوري نو بچي باندې باثر کوي کزه په کور کې نفل کوم نو بچي به ګوري بچي باندې باثر کوي کزه په کور کې غریبان راشي هغه ته صدقه ور کوم بچي به ګوري هغه باندې باثر کوي خو کزه په کور کې ټي وي تناسم ډراما ګورم نو بچي به ګوري چې دا خکار ده ځکه چې پلار م کوي ځکه چې دا مامور کوي دا نو ګوره بچي په غلط لارې روان شو. کزه کور کې ناسم په ټلیفون کې چا سره خبرې کوم غیبت کوم زیاړې کوم زورل کوم د چا باره کې بدګماني بیانوم نو دا بچي به ګوري دا پلار مدا کار کوي خدا به ښه کار وي کنه. او کله ما کار د حرام وي په درویغو باندې وي نو دا ما بچي به یې ته پلار م کوي خدا به ښه کار وي جایز کار وي. ګوره د بچي تربيت د خالص د مور او پلار په قتل سره کیږي چې د بچي ګوري چې د مور او پلار مڅ کوي او بیا نور برکتونه پکې خپل راسي چې ته جمعه ته استوا ته دین زده کړې لپاره استوا تور باندې دعوت کار کوا
او ته خو خلکو سره کینوا قران ورته وخیا مدرسې ته واستوا او بیا د ما عزتمندو نو د بچو تربیت څه دغه طریقې سره وشي ان شاء الله داغه بچي دا بیا مور او پلار د لپاره مصیبت نه جوړيږي او نه به دغه بچي معاشري د لپاره مصیبت جوړيږي او دغه بچي چې دا نوجوان دا به قیامت پورې دی بیا د عرش د سوري لاندې وي او د ما عزتمندو بیا د مخ اصل کی اهمیت دا د خپل بچی باندې خډیر تعلیم وکړو د جدید علوم څه بچي مخلوی افسر شي څه من نه ده بچی باندې جدید تعلیم من نه ده جایز ده بلکې خدا یو مسلمان بچي انګلیش دا کی ساينس او ټیکنالوژي دا کی خو مسلمانانو ته فائدہ ورسي خو ور سره چې د اسلامی تربیت حاصل کیږي چې اسلام د لپاره سبا فائدہ منوي او د ما عزتمند بیا ور سره بچو ته قرانم پکار دی چې مو خيو او بیا په قران کې الله تعالی ذکر کړی دا د بعضی نوجوانانو د نوجوان لفظ دا ډیر مزیدار لفظ دا اکثر په د آرمی کې جوان لفظ استعماليږي جوان اندسه پولیس کې جوان لفظ استعماليږي څومره جوان دي او څو جوان دي د جوان لفظ د پخپل یو روب ولا لفظ دا ډیر مزیدار او ډیر خپل لفظ دا قدیمونه او جوانان په دې خپل لفظ باندې پوه شي الله تعالی په قران کې فرمایي په سوره کاف کې فإنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى بشک دا یو څو نو جوانانو د اصحاب کاف چې کوم د سنېږي څو سړیو نه دا یو څو نو جوانانو چې ایمان راوړیو پر رب باندې نو ګوره د نوجوان ذکر راغللو او بیا د ما عزتمندو نوجوانانو د سنات نوجوان ستوره نه کړی مخکې اسامه بن زید رضی الله تعالی عنہ دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په اخري عمر کې بالکل په اخري ورځو کې اسامه بن زید رضی الله تعالی عنہ دا د جهاد د لخر امیر مقرر کړلو چې په دې لخر کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هم موجود ده هغه هم د اسامه لاندې په دې لخر کې روان ده د نوجوان دوره اهمیت ده او بیا د ما عزتمندو حضرت علی کرم الله وجهه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دی په څومره عمر کې اسلام قبول کړی دا چې دا ډیر معصوم ده اسلامي قبول کړی دا او څومره تورې کړی دا بیا څومره مجاهدای کړی دا دغه سیرت مونږه پټ نه ده او بیا ابو جهل چا مړ کړی دا چا مردار کړی دا ابو جهل چا مردار کړو دوه وړ صحاباو په عمر کې ډیر کم او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته اجازه تم نه ورکولو چې تاسو ډیر کم عمر یو تاسو jihad او جنگ ته مڅ خوغوي لاړل او بیا د ما عزتمند محمد بن قاسم چوک دا چې هغه د برکته د اسلام مترسیدل دا د طائف یو نوجوان او طائف او کراچۍ تراغللو دیبل تراغللو او هندوانو سره jihad وکړلو نو هغه برکته د اسلام د مترور رسیدلو او بیا د ما عزتمندو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم طائف ته لاړل محمد بن قاسم پورې د خبره مریاد شو چې کله طائف ته تشریف یولو چې کله طائف ول خلق رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډیر تکلیف ورسولو پکانه وښتلو تر دې دا پورې چې ویني اور نو بيدلې نو جبرائیل علیہ السلام ورته راغلو چې خیره وکا بد دعا وکا چې کله دوی باندې پچټ راوړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې زه خیرو د پاره ناز رحمت د پاره الله رستولې نو اخکلی کې دغه محمد بن قاسم را لوي شوی دا او اخکلی نه محمد بن قاسم راغله د پاکستان ته او مته دغه اسلام رسوله دا دومره خیر ده او بیا د ما عزتمندو دین علاوه په زناناو کې موږ لپاره مثال ده مسره په دې درس کې څنګه زنانا هم ناشته دي حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها دا ډیره په کم عمر کې الله دې ته ډیر لوی علم ورکړو بشماره حدیث دینه روایت دي مسلمانانو به څه مسله به پیښ شولا رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه کله موجود نو نو حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها نه به تاسو کولو هغه نه به پښتنه کوله او په کم عمر کې او بیا حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم بچی دا دې ته الله تعالی څومره علم ورکړي او څومره اهمیت ته د اسلام کې نو د ما عزتمندو او بیا د مونږ جوان خو د ویختو سټایل نه فارغ شي په ګيري کې سټایل نه فارغ شي
انډیا فلمونو نه فارغ شي، د کرکټو نه فارغ شي، خوب پورا شي، غب شپ پورا شي، نو غنه بعد به د دین کار کوي. خو یا فارغ نه ده، او که کوم فارغ ده نو مور پلری ته پرېګ دا ماشوم ده. یو خو د مون او جوان دا لویږي نه، دیر شو کال پرې دا بچي وي، دیر شو کال پرې پرېګ دا بچي دا الګ ته خیر دی لوبي وکي، خوب دو کی، خیر دی داو کی او داو کی داو کی. او دې مقابله کې دا نوجوانان وګوره ته دا څه کول اسلام د پاره څه کړی دي. نو دا دویم کس دا. دریم کس هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ورجل هغه سړی قلبه معلق فی المساجد، چې دا هغه زړه معلق وي په جمعتونو کې، معلق وي په جمعتونو کې. مطلب یې څه ده؟ یعنی د دې زړه هر وخت په جمعات کې وي، کده خپل هم نوي جمعات کې، بازار کې دا، په عدالت کې دا، په کچارو کې دا، په کور کې دا، خو زړه په جمعات کې دا. یعنی جمعات سره مینه ده چې کله به اذان کیږي چې زه جمعات ته لاړ شم، کله به اذان کیږي چې زه جمعات ته لاړ شم. چې یو مونږ نه فارغ شي نو بل مستبد انتظار کوي بیا زه جمعات ته کله راشم. نو دغه کس چې دا به هم قیامت پورې چې د عرش د سوري لاندې وي. او د ما عزتمند بیا د مت صورت حال لا متخوال منځدام نه او قصدانه دو کوي نه او کوي نو ګډ وډی کو. او جمعات کې د مو د ضرورت تنگ وي څه کله ودی جمعات نه وځو حالان کې دا د منافق سړي علامت ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې مؤمن سړی دا په جمعات کې خوشحال وي، زړه لګيږي په جمعات کې، او منافق سړی ته جمعات تراشي نو وته ته بیړوي څه کله به وزم. او دې مو همدا صورت حال دا کنه دا. یعنی کله چې امام سلام او جرباسي نو مو دعا تم نه وسريګو، اسکار تم نه وسريګو، ته ذکر وکړو، فورا منډه کوو چې د جمعات نه وځو. او چې کله امام معمولی دا صورت وګت کی، معمولی تلاوت پکې وګت کی، بیا مور تورستو نظر مو خټیږي صدا وکړه او ستټیږي دا موږ وکړه پوره کوي. ځکه صدا موږ صدا د سره د دې اهمیت مو سره نشته دا. حالان کې دا موږ کول تاسو خبره زدا چی شي دي، دا الله سره ملاقات کول دي. دا خبرې باندې تاسو ځان پوه کې ان شاء الله موږ کې به مخان پیدا وشي. دا موږ دا الله سره خبرې کول دي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو کله منځ باندې ودرېږئ نو زړه کې دا راوله چې الله ګورم، زه الله سره خبرې کوم. او کدا د زړه کې نه راځي کم از کم دا خو زړه کې راوله کنه چې الله خو تا ګوري کنه، الله خو تا ګوري. نو د ما عزتمند او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک تا چې دا مون چې دا د باز سړی ای واه حصہ قبول شي، باز دوی حصہ قبول شي، باز درې حصہ قبول شي، د بازو لس حصہ قبول شي. نو ته څومره په مانځ کې ته خوشو ده هغه مطابق به د مونږ قبليږي، هغه مطابق به د اجر ملاويږي. څلورم سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ورجلان، او هغه دو سړی، هغه دوی خزي، هغه دو مسلمانان تحابه فی الله، هغه خپل کې محبت وی د الله د پاره، او اجتماع علیه وتفرق علیه، چې ملاویږي نو الله د پاره ملاویږي، او ته جدا کیږي نو د الله د پاره جدا کیږي. دا غوي دوستی د الله د پاره وي، دا غوي محبت د الله د پاره وي، دا غوي رشتہ د الله د پاره. رشتام کوي چا سره د رشتہ کوا چې الله اور باندې راضي شي. نو دا غوي ملاویدل او دا غوي بلا کېدل او جدا کېدل دا خالص د الله رضا د پاره وي. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من احب لله وابغض لله ومن عال لله واعطى لله فقد استكمل الايمان. چا چې د الله رضا د پاره یو بل سره محبت وکړلو، چا چې د الله رضا د پاره او د الله په محبت کې یو بل سره دشمنی وکړله، او چا چې د الله رضا د پاره چا د څه ویر کړلو، او چا چې د الله رضا د پاره چا نه څه منی کړلو، فقد استكمل الايمان، د دې سره ایمان مکمل شو. یعنی دا هر یو کار د چا د پاره وي دا د الله رضا د پاره وي. او بیا د ما عزتمند او خپل صورتحال دی مدادا چې موټوله دوستی او ټول تعلق دا صرف مفاد د پاره ده. کوم ځکه مو फायदा شته دوستی کو کا फायदा منيشته اورور سره اورور ولیم نه کو. ورو یا کم از کم دا خو په زړه کې وی ته چا سره خګړه کو سیرا
زه دې سره خګړه دې لپاره کوم چې سبب دا د ما پکار راشي نو لاړه خګړه ضایع شوله دې خو به د پکار راشي خو الله د ناراضي نشولو دای مصورت حال لا او بیا د ما عزتمندو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قیامت پورې جب الله اعلان وکي اين متحابون بجلالک تشولوا هغه کسان هغه په دنیا کې ما د پاره محبت کړو یو بل سره دا په الله تعالی اعلان وکي او بیا فرمایي معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ چې الله به اعلان وکي المتحابون فی الله على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل الا ظله تشولوا هغه کسان چې هغه الله د پاره محبت کړو او هغه به الله تعالی فرمایي د نور په منبرانو باندې به کینی په تختونو باندې به الله کینی قیامت پورې دي او د عرش د سوري لاندې به کینی چې د دیورې باندې د عرش د سوري نه علاوه بل سورې بنوي پنځم کس رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ورجل دعتهم امراه ذات منصب وجمال اغه یو نوجوان یا اغه یو کس زغته واخسته خزا او د منصب ولا خزا د زنا دعوت ورکی او دغه سړی ورته انکار وکي چې الله نه ډارېږي دا سړی به الله تعالی د عرش د سوري لاندې نو د څه بچو کو کی ډیر ګران کار ده حضرت یوسف علی السلام ته چې کله د بادشاہ خزه د دې کار دعوت ور کړلو او ورته ویل ته هي تلک وغلقت الابواب دروازې بند کړلې نو یوسف علی السلام هغه ته جواب ورکړو انی معاذ الله زه الله پورې پناه غواړم دې کار نه زه الله نه ډارېږم نو دغه کس چې څوک الله نه د ډار په بنیاد باندې یو خسته خزا یو منصب ولا خزا ساغې دي ته دعوت ورکړې وي د زنا او دې ور انکار وکړي دغه سړی به د عرش د سوري لاندې نو د یو څو منټه دغه خوند دا ختمولو د پاره به الله تعالی څومره لوی انعام ورکړي او څومره لوی اجر به ورته ورکړي او بیا د ما عزتمندو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي فمن زمنا ما بین لحیه چاته ماته ضمانت راکړو دغه دوه جبړو په منځ کې کوم شی ده لکه دا جبا چاته ماته د جبې ضمانت راکړو وجرجلیه او د خپو منځ کې کوم د پردې ځای ده د هغه ضمانت راکړلو زمینت له الجنه زه هغه ته د جنت ضمانت ورکوم چاته خپل شرمګاه بچ کړلا چاته زنا و نکړلا او چاته د جبې ضمانت ما تراکو په جبې باندې درویغ ونه لو غیبت و نکړلو بدګمانی و نکړلا چاته زیاړې و نکړلې غلطی خبره و نکړلې په درویغ په جبې غلطه استعمال نکړلا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دې سړی ته زه د جنت ضمانت ورکوم او دا د پیغمبر خبره ده په دې کې خود دروغ کېدل هم نشي او بیا د ما عزتمند رسول الله صلی الله علیه وسلم به هر وخت د دعا به کولا ز الهدى اللهم اني اسالك الهدى یا الله تعالی متهدایت وکي د هدایت سوال به کولو والتقى پرهیزګاری سوال به کولو والعفاف او د عافیت یعنی د پاکدمنی سوال به کولو والغنا او د غنا سوال به کولو چې الله تعالی متهدایت وکي یا الله متتقوا نصیب کی یا الله تعالی مو پاکدمنه کی د مو عزت او عصمت بچ کی او یا الله تعالی والغنا یا الله متغنا را کی غنا مطلب دنیا نه لا پروايي ته یي غنا یعنی مو ته پلانې سره ډیر غنی ده غنی دولتمن ته نه یي غنی اخ چاته لې شي چې دنیا نه بے پروا وي دنیا ته پروا نه وي که پیسې شتا که نشتا والسلام او بیا د ما عزتمند رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک تا چې قیامت پورې چې ټولن اول داخلي دن کې دا به یو شهید وي او یو عفیف وي عفیف هغه انسان ته لې چې چا خپل اخلاق خپل عزت خپل عصمت خپل پرده بچ کړي عزت سره وخت په دنیا کې تیر کړی او بیا د ما عزتمند شپږم سره ورجل هغه سره تصدق بصدقه فاخفاها یعنی دې صدقه ورکی د صدقه څه دې پټه وستی حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه تر دې هدا پوره چې دې کله په خلاص باندې صدقه ورکې دي نه د غچ لاسم نشي خبر
یعنی هغه سخی انسان هغه صدقې ور کوونکې چې هغه پټي باندې صدقې ور کوي دې باره کې الله تعالی فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صدا به عرش د سوري لاندې او بیا دې صورت حال خدای ته مو صدقې ور کوو خو په پټي ور کو صدقې خو بیا ورسته ورته یادو دا د ما صدقات در کړی و تاسو ما داخې ګړه کړی و هغه م کړی و دسې م کړی و هغه م کړی و یا مثلا که غریب سړی ته یا نوکر سړی ته یو اضافي شی ورکو بیا هغه کار ورنه خلو خدمت ورنه خلو نو خپل صدقه مزایا کو الله تعالی په قران کې فرمایي قول معروف ومغفرة خير من صدقه يتبعها اذى هغه صدقات چې هغه صدقې په بدل کې طبيعه تکلیف ورکوي چاته لکه وریا دوی د یدولم تکلیف تا کنه یا ورنه کار خلی هغه نه دا خاله چې چاته وخا خبره وکه بس هغه نه وداخه چې چاته وخا خبره وکه داش پیغام کستا وم کس رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ورجل او هغه سره ذکر الله خالیا چې دې ځان ته بیل ناسی او د الله ذکر کوي بیل ناسی او د الله ذکر کوي او د ژاړي په ژړا سره د الله ذکر کوي ډیر پاجزي سره د الله ذکر کوي دا خبره ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دا چې بیل ناشتي په دې کې یو خاص حکمت تا یو خاص خبره ده ځکه چې کچا په مخ کې یو کس ذکر کوي نو د دې خبره احتمال شته چې د به د انسانانو د پاره ذکر کوي چې د خلک وایي چې دا خسړی ده خو یو کس بیل ځان ته ذکر کوي پټ کمرې کې ذکر کوي شپې تیارې کې ذکر کوي نو په دې وخت کې الله نه علاوه دا انسان هیڅ حکم نه ګوري نو دا خالص د الله رضا لپاره لګیا ده خود سینا چې موږ غوندې بیا کله سبای را پاتو سبای منځتا یا دفتر ته لاړ شو یا دکان ته لاړ شو بیا وایو چیرې بیګا مشپا تیر کړی دا واستړم بس لاړو عبادت ضایع شو ختم شو که هغه عبادت هغه تهجد د الله رضا لپاره وی نبي په دکان کې پکاره ته مونږ نه یادو پکاره ته دفتر کې نه یادو پکاره ته محلي کې چا سره نه یادو چې طبيعت مخنه د شپې مخ خوب نه کړي عبادت مکولو ذکر مکولو یا تهجد مکولو قدم چاته ویلو بس عبادت لاړو او دې باندې ان شاء الله ما یو موضوع تیار کړی دا ریا باندې هغه موضوع به ان شاء الله رسې جمعه کې هغه به بیانو او بیا د مؤمنانو پوزیشن څوي حالت څوي د ذکر په وخت کې القرآن کې الله فرمایي انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم مؤمنان هغه خلق دي دا غوي د صفات ته کله هغه په مخ کې د الله ذکر وشي د الله نامه واخستل شي وجلت قلوبهم نو دا زړه دا وره پیږي زړه وډر شي او بیا اتم سره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه کس چې هغه چاته قرضا ور کړی وي او هغه ته پته وي چې دا ما چاته قرضا ور کړی دا هغه سره پیسې نشته نو هغه ته مهلت زیات کی او یا ورته قرضا معاف کی د سیمونه شو کوله او نه مکړی دی نه کو چې چاته قرضا ور کې او مو ته پته دا چې دې سړی سره پیسې نشته نو پکار دی هغه ته مهلت ورکو که مهلت د ور کړو نو ارش د سوري لاندې به الله زیاده تدیر یا د قرضا ورته معاف کا چې وست رسیږي نو ارش د سوري لاندې به الله تعالی ورکی او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من انذر معیسرا چاته مهلت ورکړو قرضداري تا او یا هغه معاف کړلو نو اضل الله فی ذل نو الله به د عرش د سوري لاندې ودري او بیا د ما عزتمندو یو کس تیر شه او هغه به دا کارو چې هغه به خلکو ته قرضې ور کولې الله ته دولت ور کړو بیا چې کله ټیم به پورا شو نو بیا خپل خادم هغه په سیواسته ولو تمنه لاشه ټیم پورا دا پیسې و نه راوړه او دا به ور سره ورته ویلو چې کچېری پیسې ور سره نه وي نو فتجاوز عنه نو بیا ورته څونه ګوره بیا ته نورم ټیم زیات کا بیا ته وخت نورم زیات کا بیا نو دې عمل په بنیاد باندې فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دغه کس الله تعالی جنت ته بوتللو او بیا انم کس رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من اعان مجاهدا فی سبیل الله چاته هغه مجاهد سره امداد وکړلو څنګه د الله په لارې کې jihad کوي jihadونو ډېر قسمونه دي کنه څوک یو شي د لپاره jihad کوي څوک بل شي د لپاره نه خالص د الله رضا لپاره jihad کوي څنګه کې بل یو مقصد دی صرف دا مقصد وي سمانه الله راضي شي
او الای کلمت الله د پاره jihad کوي. الای کلمت الله مطلب دا چې د الله تعالی نامي او چتول د پاره jihad کوي. دې سړی سره ته چا امداد وکړو بیا فرمای او غارمن فی اسرته یا هغه کس هغه قرضدار او هغه سره تعاون وکړلو نو دغه قسم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صدا به د عرش د سوري لاندې. نو دا یو څو کسانو دین علاوه نورم شته دي خو بهرحال د هغه کسانو چې د مو متعلق راغللو الله تعالی په دې خبره باندې متاسو ټولو ته عمل کولو توفیق راکړي. د ما عزت مندو نن جمعه ورځ دا حضریم خاله شکر دا کوشش دا کوو چې روزانه کداغه درس او د بیان تاسو خوخوي دې د پاره نه چې دا زکوم نه دې د پاره چې الله او د پیغمبر خبرې دي بس که هر څوک کوي خو الله او د پیغمبر خبرې وي په کار چې هغه ته مورا شو هغه ته وخت وبسو ځکه چې وخت مو ارشي د پاره وباسو خو کوم دغه وخت د الله دین د پاره وبسو نو الله به مونږ راضي شي. دعا وکړو امين. الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسول محمد و آله و اصحابہ اجمعین. یا الله تعالی د کومي خبره مو وکړلې په دې باندې متپویا او عمل کولو توفیق راکړي. یا الله تعالی دې مو ګناهونه معاف کړي. یا الله دې مو مور پلار ګناهونه معاف کړي. یا الله تعالی دې مو مشران او استادانو ګناهونه معاف کړي. یا الله تعالی د ټولو مسلمانانو ګناهونه معاف کړي. یا الله مو باندې رحم وکړي. دې مو مور پلار باندې رحم وکړي. یا الله دې مو استادانو او مشرانو باندې رحم وکړي. یا الله ټولو مسلمانانو باندې رحم وکړي. یا الله څوک بیماران دي ته شفای کامله ورکړي. څوک قرضدار دي قرض نه اخلاص کړي. څوک بیا اولاد دي نیکو صالح اولاد ورته ورکړي. یا الله د چا روزګار نشته حلال روزګار ورته ورکړي. یا الله تعالی په مقدس مکه باندې مسلمانان ډېر په تکلیف کې دي خصوصا په فلسطین کې مسلمانان ډېر په تکلیف کې دي مشومان بچي زنانا په دې روزه کې او په دې ګرمي کې. یا الله تعالی تور سره ملګری شي. یا الله تعالی تور سره ملګری شي او یا الله تعالی تور سره ملګری شي. یا الله مسلمانانو منځ کې اتفاق او اتحاد نصیب کې مینه محبت نصیب کې. یا الله د مو په کورونو کې ته خیر راولي او برکتونه پکې نازل کې. یا الله کوم کورونو کې جنجال د مسله د خځو او د خوند په منځ کې د اولاد او د پلار په منځ کې یا الله تعالی کې مینه محبت راولي. یا الله تعالی امن سکون پکې راولي. یا الله تعالی دې موږ د روزي په خپل دربار کې قبول کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و اصحابہ اجمعین.